تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزواتو د جهاد د احکاماتو لحاظ سره د هغې اهم واقعات نبی علیه السلام ته اطلاع وه چې ابو سفیان چې دا د مکې معظمه کې سردار و، وروسته بیا مسلمان شوی دی ابو سفیان رضی الله عنه، او دی په اوله کې د مسلمانانو د نبی علیه السلام او د اسلام سخت خلاف و. د فتح مکې په موقع باندې بیا مسلمان شوی دی. نو مخکې به د مکې خلکو داسې کول چې د 100 کسانو یا د 100 کسانو 50 کسانو قافله به جوړېدله او د هر چا سره به خپلې پیسې او هر سړی به د خپل کاروبار په نیت باندې تللو شام ته، او دغه ځای نه به یې سوداګانې وکړې، سامانونه به یې واخیستل، مکې معظمې ته به راغلل، سودا به یې خرڅه کړه، ګټه به یې وکړله. لکه مکه معظمه کې په خپله د آمدن څه ذرایع نه و. مکه معظمه دا شړ علاقه د قرآن شریف ویلي دي بواد غیر ذي زرع، داسې وادي ده چې فصل مسل آمدن پکې نه کیږي. د مکې د خلکو د اکثریت خلکو پیشه چې هغه تجارت و، او تجارت یو اهم شی دی، ډېر لوی برکت والا زرعي آمدن ده چې د سره لوی برکت. نو په دې موقع باندې اتفاق داسې و چې ابو سفیان ته خلکو پیسې راغونډې کړلې او د یو مشترکه غوندې کمپنۍ جوړه شوله چې هر چا ورله پیسې ورکړلې دي، دا پیسې والا، او په دې باندې ته په شام کې سودا وکړه او د هغې منافع او ګټه به حاصله کړلی شي به. نو ابو سفیان هم دقه شانتې وکړل چې د یو مشترکه کمپنۍ د لیډر په شکل کې دی شام ته د تجارتي سفر په نیت باندې د مکې معظمې نه د وتلو اراده وکړله، او داسې مالیت چې ورسره و نو تقریبا 1000 اوښان ورسره و. 1000 اوښان ډېر لوی تعداد لري، د 1000 اوښانو ډېر لوی تعداد دی، او په لکونو دیناره باندې د هغې یعنې قیمت جوړېږي، او مالیت چې ورسره و نو 50,000 دینار ورسره و. په عربو کې 2 قسمه پیسې دینار او دراهم. دینار به د سرو زرو نه جوړو او دراهم چې دا به د سپینو زرو نه جوړو، او د سونې د نن سبا د قیمت اندازه داسې ده چې 3 دیناره راجمع کړي یو توله سونه ته جوړېږي. یعنې اوس چې کم دینار چلیږي نو دا کم دی په نسبت د هغې، هغه ډېر وزن والا. یعنې 3 دیناره به چې په هغه زمانه کې راجمع کړی شو نو یو توله سونه به تر دې وخت جوړېدله به. یعنې نن سبا تقریبا دغه په 80,000 او په 15,000 تقریبا توله ده. یعنې د 3 روپو نه به د هغې زمانې د 3 دینار نه به د دې وخت چې دی 50,000 روپۍ جوړېږي د 3 روپو نه. نو دا 50,000 دینار ورسره و، دومره مالیت ورسره، 1000 اوښان ورسره و. او نبی علیه السلام ته اطلاع وه چې ابو سفیان دومره لوی کاروبار په نیت باندې شام ته روان دی، او په دې اراده باندې هم په ځینو روایتونو کې راځي چې دوی دا مشترکه کمپنۍ جوړه کړې وه چې د دې څومره انکم او څومره دغه راغی ګټه راغله دا به ټول د مسلمانانو خلاف استعمالوه. لکه اوس هم په دنیا کې مشترکه انټرنیشنل کمپنیانې داسې دي چې هغوی څومره انکم او آمدن د هغوی ګټه کېږي نو هغوی څه حصه په هغې کې مقرر کړې وي چې دا به لکه د یهودیانو د خپل مذهبي دغه لپاره استعمالیږي، یا د عیسایت دپاره به استعمالیږي،
یا به د مسلمانانو خلاف استعمالي وسم په دنیا کې د يهودونو يهوديانو غټي کپنۍ دي غټ کاروبارونه چې باغې کې مذهبي د غلط شیر ور کړي چې په دې باندې موږ خپل مذهبي کارونه وکاو یا به د مسلمانانو خلاف کارونه کو مسلمانان ټول ودی وس دغه چې مسلمانانو خو چې چرته روانه کنه په لار خدای هم بخه جمعه جوړیږي چاندا واچوي دي غټي بنگلې به خواته او سره خواته به خلک صادره کټ پچولې خدای هم بخه چاندا واچوي جمعه جوړیږي اې زمونږ د خلکو بل شان دي طریقې کار دی په دنیا کې وس هم هغه خلک خپل مذهبي او خپل د يهوديت او د نصرانيت کار چې په یو منظم انداز باندې کې صادر او کټ نه خوري خدای هم بخه چاندا واچوي دا ګوره زموږ سرکاري جماعت د جمعې پوره چاندا کومولي موږ بل نه راکې د هسپتال نه راکې او بون نو سامان او دا به پرې مې پر شو په هسپتال کې دا موږ نه راکې په خپل پیسو باندې راو پرکار جدا سرکاري جماعت ته هسپتال وګړه دنیا خلک منځنه بزرګو خلک به روزانه راځي انتهایی رش وی دلتا پرکار چې د ایم اس راتلې ډي ایم اس راتلې چیف ایگزیکټیو راتلې جماعت ته پوس کړي وي یعنی الحمدلله چې وسه پورې د هسپتال یو انتظامیه مشر نه راغله چې مولانا سي په جمعه کې څه ضرورت دی دا خو اندوان نه دی او نه سکان دي مسلمانان دي خو خدای پاک د دین کار نه لري د خلکو دې طرف ته رجحان نشته دی دا مسجد د الله پاک کور دی زبکه سکار او کدا د مولا کور نه راکنه دا زم د خلکو بد قسمتي ډېر څومره په واډونو کې څومره خرچه کیږي نی په یو غمله باندې زم په هسپتال کې بزرګو روپې په یو غمله بوټي چې لګي او خلک دې نه دا سرکاري ځای دی د سرکار خلکو دا او دا سرکاري خلک افسران چې دي دا مسلمانان دي او دا ته مسلمان وي خداوي د دې مسجد سره د جمعه سره د عام خلکو رویه هم د قشان دي باندې زه خو ما خو ایمان او عقیده چې دا الله پاک کور دی الله پاک چلای بس زموږ د عام مسلمانانو رویه دا سیده چې دا بس جمعه ته لکه خدای بخا چاندا واچوي جمعه جوړیږي په 2 کروڑ روپۍ باندې به خپل بنگله ودرولي الکه یو 2 لک روپۍ جمعه ته ورکوي 15 لک جمعه ته ورکړه خپل جمعه کې ساده ځان جوړ کا نو دا اویادي سي مشترکه غټي کپنۍ وي چې هغه د مساجد اهتمام کوي جمعهونه جوړولې مدارس جوړولې د خپل آمدن مو هغه ته ورکونه بس هغه په خپل شراب او کباب او عيش ماش باندې دنیا په ټورونو باندې په دې باندې خلک لګي يهوديان وسم مشترکه کپنۍ داسې دي چې هغه د خپل مذهبي او د خپل يهوديت او نصرانيت ته اشاعت د پاره پیسې ورکړي د شان په هغه زمانه کې د ابو سفیان د دې تجارتي لوی قافلې مقصد داو چې هغه د مسلمانانو خلاف استعمال و دي آمدن بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع نو نبی علیہ السلام ته چې کله اطلاع ملاو شو نبی علیہ السلام ته شراوت دا چې کله شام ته تلل العشيره غزوه العشيره دې ته ویل شي د سیرت په کتابونو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په العشيره مقام تر اور رسیدلو اطلاع ورشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تقریبا یو نیم سل کسانو د نبی علیہ السلام سره او دې د بار بشراوت او نبی علیہ السلام چې دا ټول هر سبت یاخلو دا زموږ خلاف سباله استعمالي دا ټول هر سبت یلو دا مالی غنیمت د مسلمانانو لپاره خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې العشيره مقام ته ورسیدلو نو اطلاع ورته وشو چې 2 ورځې مخکې دا قافله تیر شوې ده په زمانه کې د اطلاعاتو کې دا خو ان 450 کیلومتر فاصله ده د مکه معظمه د مدینه منوره په خپل منځ کې 450 کیلومتر فاصله ده 500 ته تقریبا رسي دومره فاصله کې اطلاعات په خان او په اسون باندې کول دا ډېر وخت په اغستلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اطلاع ورنو چې وتلو 2 ورځې مخکې قافله وتی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس راغې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د رمضان میاشت بیا رمضان میاشت شروع شوې دا 3 میاشتې د ابو سفیان چې شام طرف ته وشولې 3 میاشتې پس د بیا روانو واپس مکه معظمه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع چې د مدینه په خوا باندې با د مدینه په علاقه باندې ابو سفیان سره د دین مال حال سره تیریږي با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو جهاد حکم شوی وو او نبی علیہ السلام په دې مقابله د جهاد په نیت باندې نه وته په دې نیت پر څنګه چې دا
اته غزوات او اته سریه مخکې وشولې همدغه شاندار یو غزوې په نیت باندې نبی علیه الصلاة والسلام چې موږ دا کافران راونه شو دا ثبتي والو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د دې خبره تیاری شروع کړ چې موږ وځو او د شي د جنگ باقاعده تیاری نه و او نبی علیه الصلاة والسلام باقاعده مشاورت هم کړی دی لپاره عمر ابوبکر صدیق تقریر کړی د انصارو طرفنا او عمر فاروق د انصارو طرفنا تقریر کړی د مهاجرو طرفنا دوانو د مهاجرو طرفنا تقریر وکړلو انصارو طرفنا غالبا سعد ابن عباده رضی الله عنه تقریر وکړی دی او هغه د الله رسول مو تاسو وعده کړی دا او تاسو سره بیعت کړی دی راته ویل دریاب ته ودانګل دریاب ته مدان دشنه مونږ د بنی اسرائیل غونتی نه وای چې فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل ویلو ویلا شستاربو تلاشي او هارون علیه السلام بلاشي تاسو جنگ وکړي د شام هم پتا کړلو بیا موږ ته وای بیا موږ درځو بجي ان ها هنا قاعدون په دنیا کې د ټولو نه غټه د بوزدلې خبره دا بنی اسرائیل کړي او قران نقل کړي وا چې خپل پیغمبر وخت ویلو تلاشي او ستارب د جنگ وکړي بیا موږ درځو دا د دنیا د انتهایی بوزدل خبره وا الله پاک له دومره بوزدل خلک نه به شام ته دی نه به مصر ته دی سلويخ کال الله پاک په میدان ته کې پر یو کمزوري خبره باندې وساتل دومره کمزوري خلک نه برانه شام ته دی نه برانه مصر ته دی 40 سال الله میدان ته کې وساتل او پکې زیات تور خلک بیا مړ شول سلويخ کاله بنی اسرائیل الله پاک سزا ورکړه د جهاد نه په انکار او د بوزدلې خبره ما دومره بوزدل خلکو انصار ورته د الله رسول ویلمونګه بنی اسرائیل نه یو تا ته استعرب دلار شو تلاش او جګ وکنا ویلمونګه خپل سرونه پتا باندې شندو تا سره وي او دې تر ته څنګه حکم کو څنګه اډر کې دا قد مطابق باندې موږ ان شاء الله تاسو سره څنګه پسنګ ولاړو نبی علیه الصلاة والسلام بیا رمضان المبارک میاشتا نبی علیه الصلاة والسلام راووتلو د مدینه منورې نه او تقریبا 314 یا 314 کسان دي ورسره مشهور دارا 313 کسان دي مشهور دارا او 314 یو روایت شته 314 یو روایت شته نبی صلی الله علیه وسلم راووتلو د دې لپاره چې د ابو سفیان قافله چې دی دا موږ ایثار کو د هر ستوالو د ټول هر څه د پاره نه استوالي او دا به تور مالی غنیمت شي د سره نبی علیه الصلاة والسلام راووتلو چې نبی علیه الصلاة والسلام راووتلو ابو سفیان ته بیا اطلاع رسېدلې وه په هغه زمانه کې دا د اطلاعاتو سیستم به د مسافرو د لاروو په ذریعه باندې کېدله د هر چا په خپل منځ کې همدرد خلکو په مسافرو کې په لاروو کې مختلف خلکو چې ورته به التعاط وکړل چا به پیسې اخیستلې چا به نه اخیستلې چا به د خدای لپاره دا کار کولو ابو سفیان ته چې په هره طریقه باندې فتح لګېدلې ده چې مسلمانان درپسې راوتي دي او ټوله قافله او هر څه درنه اخلي ابو سفیان خو داسې و چې هوښیار کسو او پاهر کسو کاروباري مو دنیا کاروبار یې کړی هغه خو خپله لاره بدله کړله چې په کومه لاره کې به مسلمانان دی رانیول خو د مکې خلکو ته اطلاع وکړله چې ستاسو د ټولو خلکو پیسې ما سره دي ستاسو د ټولو خلکو هر څه ما سره دي او مسلمانان چې دی ما پسې راوتي دي او هر څه رانه اخلي نو د خپل مالونو د حفاظت لپاره تاسو فوراً پلانکي مقام ته تاسو راورسېږئ په مکه معظمه کې چې کله دا اطلاع راغله نو په مکه معظمه کې ابو جهل بیا د دې قیادت کړی دی عتبه دی پکې شیبه دی پکې ولید دی پکې د مکې معظمې دا ډول غټ خړسري پکې غټ سري پکې دا پکې ټول پکې موجود او په ډېر کبر او غرور راووتل دا خلک او تقریبا 950 کسانو دا یو روایت دا دی چې 950 کسانو اگر چې مشهور دار چې دا زر خلک او دا په ډېر لوګ د جنگ په نیت باندې د جنگ سامان سره د جنگي هتیارو سره ښه د جنگ په نیت باندې د مسلمانانو خلاف راووتل مسلمانانو تعداد 313 و او چې کله طالوت علیه السلام راوتلو کنه د جالوت مقابله ته دا هم د بنی اسرائیل واقعه و چې بنی اسرائیل کله تنگ شولو
نو هغه خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله زنګ پاره اوسې په سالار پکار دی یو جنگی ماهر پکار دی چې باغ کې دغه په قیادت کې جنگ وکړو. نو طالوت علیه السلام سره هم ډېر خلک تلیو خو هغه ویل چې لکه نهر بره روان دي امتحان هم دی که چا اوبه وسکلې پاتې وي او که نه چا اوبه ونسکلې نو بس هغه به امتحان کې پاس وي. بس خلک چې راغله خلک تږي شي په اوبه باندې ور پرېوتل داسې په ډغ اوبه وسکلې چې داسې درانه شو بیا راخوځېدلو نه وو. ځینې خلکو یو چونګ به وسکلې بیا خو لاړل مخکې. د هغه سره 314 کسان مجاهدین پاتې شو د جالوت په مقابله کې او دغه 314 کسانو ته طالوت علیه السلام دا قرآن شریف کې واقعه ده. الله پاک په جالوت دغه زمانه لو جابر او ظالم حکمرانو جالوت یې مړ کړ. داود علیه السلام دغه لښکر کې وو. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملک. داود علیه السلام کم عمر والا فوجي وو او کمانډر په قیادت کې جهاد کولو. نو داود علیه السلام ولګېدلو جالوت یې هلته مردار کړی مړ کړلو او د هغې په نعم البدل کې الله پاک داود علیه السلام ته بادشاهي بیا ورکړله. بیا زوی سلیمان علیه السلام بادشاه شوی دی. مجاهدینو ته الله پاک په دنیا کې به دومره غټ اعزازونه ورکوي بیا دا جهاد په نتیجه کې. نبی علیه السلام دا اندازه وشوله چې تقریبا د 900 نه پورته خلک او 1000 نه لاندې خلک دومره خلک چې دی دا د مکې نه راووتل مسلمانانو خلاف د جهاد دپاره. نو نبی علیه السلام هم بدر مقام ته چې دی مسلمانانو ورسېدل. بدر تاغوی هم را رسېدلي. بدر داسې 150 کیلومیټر په میلونو باندې تقریبا 70 یا 80 جوړیږي پخواني میلونه چې وو د کیلومیټر په حساب سره 150 کیلومیټر فاصله باندې بدر چې دی د مدینې منورې نه په دومره فاصله باندې دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته چې ورسېدلو هلته ورته اندازه وشوله چې ابو سفیان ووتلو رانه او د هغې په مقابله کې مړه د مکې معظمې نه جنجو خلک راغلي دي او د ټولو نه غټ ماهر خلک راغلي دي. ټوله مکه راپسې راوتې ده. دې طرف نه خو نبی علیه السلام داسې باقاعده د جنګ د تیاري په شکل کې نه ووتې. د دې نه مخکې ماته غزوات او سریې شوي دي. نبی علیه السلام به داسې د هغه سریې او د هغې غزوې په شکل کې نبی علیه السلام وتی و. داسې مستقل تیاري هم نه وه او په مکه مدینه منوره کې د مسلمانانو سره هغه اسباب هم نه و چې هغه ټول وسایل ورسره وې. نبی علیه السلام دغه جنګ ته بیا بدر الکبرا ویلی شي. یو بدر صغرا وه چې هغه صفوان غزوه صفوان ورته ویلی شي چې څه کسان راغلي وو د مکې نه او هغوی په مکه معظمه کې په خلکو باندې لاس ونه رسېدل. نو د شپې دا څاروي ماروي اوښانې ترې بوتله او چیلۍ ترې بوتللې. مسلمانانو ته پته ولګېدله. نبي علیه السلام پسې ووتلو او دقې بدر پورې پسې نبی علیه السلام تلی و. چې کم بدر کې اوس په جنګ جوړ کېږي دغې ته بدر صغرا ویلی شي. دا وړوکې جنګ شوی و. جنګ نه و شوی خو بهرحال بدر غزوې بدر الصغرا ورته ویلی شي چې دا وړوکې بدر و. معنا دا وه چې دا د غزوې په شکل باندې لږ کسان د نبی علیه السلام سره وتي وو. په اولنو وختونو کې خو دغه خلک نه و موندلی شي. تللی و نبی علیه السلام په بدر کې شپه کړې به یې نه به یې شپه کړي او بیا واپس نبی علیه السلام چې دی بیا مکې معظمې مدینې منورې ته راغلی او دا غزوه بدرة الکبرا دا هغه غزوه ده چې دا د مسلمانانو اولنې جنگ دی او دې ته یوم الفرقان ویلی شي په قرآن کې. دا ورځ هغه ورځ وه چې په دې ورځ باندې الله پاک اسلام ډېر لویه غلبه ورکړله. د دې وجې نه د سوره آل عمران کې او سوره انفال کې دا غزوه بدر چې دی مستقل واقعات سوره آل عمران کې هم د هغې تفصیلات شته او سوره انفال کې هم. د دې وجې نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به سوره انفال ته سوره البدر ویلو. د هغه په نسبت باندې د سوره انفال نوم چې سوره بدر ویل په دې کې د جنګ بدر واقعه ده د مسلمانانو د هغوی د ګټې واقعه ده پکې د کافرو د شکست واقعه ده پکې. په دې بنیاد باندې به عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سوره انفال ته
سوره بدر ویلو او پدې کې جهاد واقعات په سوره انفال کې مسلمانانو بیا الته په بدر مقام کې پړاو ورزولو پاتې کېدل با چې کوم خپل ځای آرام یعنی پوس ځای کلاو ځای هغه د مکه معظمه خلکو نیولې وو د جنگ چې کوم اهم ځای خپل هغه د مکه خلکو نیولې وو د بو چې کوم مقام او ماغو طرف هغه تقریبا هغه طرف ته هغه خلکو او مسلمانانو ته شي خزینه او پاتې شوه او به او مسله مرتوا مسلمانان دې پریشانی کې مو چې رزم ته خانه دي د بو مسله او د بدر دا مقام د سیده چې دا پدې کې کورونه مورونه لګ لګ کورونه پکې اوس پکې ډیر دي او بیا پکې دي چې به خلکو د مکه خلکو د عربو خلک پراتل دي ته میله لګیدله لکه څنګه چې د قومونو یو دغه تهوار والا ورځ وي لکه خلک کرسمس مناوي څوک او څوک چې دینو اختر مسلمانان مناوي د اختر ورځ دغه شان بدر چې دی دا د یو خاص میله ورځ وا او بدر یو مشهور ځای و دې لپاره دنیا د عربو خلک راتلل او دې کې به میله لګیدل خلکو بدل تخپل خوشالیانه کولې نبی صلی الله علیه وسلم په بدر مقام کې بیا غړاو ورزولو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل جنگي سکیم چې دی د جنگي تدبیر د پاره بیا خپل ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر د میدان جایزه په خپل اغستلې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه طریقه باندې جنگي بدر کړی دی او باقي کې په کومه طریقه باندې کامیابی حاصل کړی ده نن د دنیا جرنیلان د دنیا فوجیان د دنیا غټ غټ کمانډران د دنیا غټ غټ خلک چې هغه جنجو خلک دي د نبی صلی الله علیه وسلم دې مهارت ته حیران دي چې نبی علیہ السلام کومه نقشه ورزولې وه هغه چېرته په انجینیرینګ کالج کې سبق نه ویلی چې هغه دې خبرو ماهر و انجینیرینګ نه و کړی او د دنیا ماهرین انجینیران دې خبرو ته حیران دي چې نبی علیہ السلام په کومه تکنیک باندې نقشه وغورځوله او په کومه طریقه باندې نبی علیہ السلام د جنگ ترتیب برابر کړلو بیا د خلکو تقسیم په کومه طریقه کړی دی د خلکو ترتیب بیا نبی علیہ السلام په کومه طریقه جوړ کړی و واقعي نبی صلی الله علیه وسلم لا الله پاک ډېر لویه پوهه ورکړې وه ډېر لوی مهارت ور الله پاک ورکړی و او د ډېر لوی بهادرو نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چرته خوف نه دی راغلی یره نه دی راغلی یو ځل یې سلو شو په مکه په مدینه منوره کې د شپې داسې څه واقعه وشوله چې د خلک ویرېدل چې مدینه منورې ته څوک دشمن را ننوتی دی لکه چې د کلي کې خلک نه کنه غله راغلي دي ډاکوان راغلي دي داسې ماحول په مدینه منوره کې شولو نو ځینې صحابه کرام د کورونو نه راووتل وای صحابه کرام فرمایي چې موږ د کور نه راووتلو که نه کورونو نه وای نبی علیه السلام بهر نه په آس باندې را روانو او خلکو زه اوده شئ اوده شئ ویلی سم نشته ما ټوله جایزه واخېسته نبی علیه السلام دومره بهادر او دومره تیز پیغمبر و چې خلک د کورونو راوتل نبی علیہ السلام په آس باندې ټولې مدینه جایزه اخیستې وه او خلکو ته یې اوده شی ویل هېڅ هم نشته دی نبی علیہ السلام پیغمبر دی د مدینې د ریاست مشر دی خو دومره الله پاک ولا زړورتوب ورکړی دومره بهادرتوب ولا الله پاک ورکړی او خلک ښه مطمئن شول لاړه خلک کورونو کې اوده شول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهارت او پوهه وه بیا په جنگ بدر کې چې کوم جنگ بیا شوی دی او کم بهادرتوب مسلمانانو ښکاره کړی دی هغه نن هم د مسلمانانو لپاره یو لوی سبق دی که مسلمانانو کې دقه شان بهادرتوب او زړورتوب او دیني جذبه وي مسلمانانو ته اوس هم د دنیا غټ قوت او طاقت چې دی بالکل نشي مټینګېدلی د جهادي جذبې په مقابله کې هتیار پیل شوي دي د دنیا نن هتیار هم پیل شول په افغانستان کې روس څومره هتیار استعمال کړو نن په افغانستان کې د امریکې د دنیا غټ غټ ملکونه 18 ملکونه دي که نه 150 نه سوا ملکونه دي چې نیټو فورس په نوم باندې چې کوم اتحاد جوړ شوی دی نن هم په افغانستان کې د دنیا ټول هتیار استعمال شولو او امریکا نن پیل شول هلته په دې سوچ باندې ده چې موږ اوس په کومه طریقه باندې د افغانستان نه وځو زموږ عزت بچ پاتې شي یاره په عزت کې لاړ شو خو زموږ د مسلمانانو اوس هم خلک د جهاد خلاف خبرې کوي اوس هم خلک خلاف کوي او د الله بندګانو په دې افغانستان کې په یو روس پکې شکست وخوړلو اوس پکې د دنیا غټو غټو قوتونو سرونه وخوړل
یوازې امریکې نه، د فرانس پوځیانو، د برطانیې پوځیانو، جرمني پوځیانو، دنیا غټ غټ قومونه راغونډ شوي وو نیټو فورس په نوم باندې. نن هغوی د شکست سره مخامخ دي. خلکو خپل پوځیان ویستل. امریکا وایي زه به ځمه، خو ما له به لار راکوئ به چې زه به عزت طریقې باندې لاړ شمه. مسلمانانو نه به عزت غواړي. بس خلک رابسي بیا خبرې ولګي شکست یې وخوړلو. د دنیا نه ټول نه غټ هتیار دی ورسره، ډرون تیاري دی ورسره، د دنیا وایي زموږ سره د دنیا ټول وسایل دي. خو د دې جنګ په نتیجه کې به پوځي شکست یې وخوړلو. خو الله پاک د دنیوي معاشي شکست سره مخامخ کېدونکی ده. تاسو وګورئ امریکایان په دنیا کې ګرځي څه زمانه پس، او په خلکو په کورونو کې به جارو وهي او لیټرونه به صفا کوي. دومره معاشي تنګي پرې را روانه ده. بیا به دومره لوی شکست به خوري به. دا به د جهاد په نتیجه کې کېږي. څنګه روسیان نن خوار او ذلیله دي که نه، دقه شان به امریکایي او دا امریکا به د 50 ریاستونه به جوړېږي، 50 ملکونه به جوړېږي، دا به دړې وړې کېږي به. خو داسې دا چې مسلمانان خپل جهاد راټینګ کړي. دغه د بدر جذبه بیا د مسلمانانو په کار د واړه واړه ماشومان صحابه کرام دي، د هغې واقعات موږ واورو که نه، انسان ایمان ورسره تازه کېږي. نو الله پاک زموږ په زړونو کې جهادي جذبه ځوانه وساتي، او الله پاک زموږ عملا هم د جهاد توفیق راکړي، او الله پاک زموږ شهادت مرګ را نصیب کړي. الله پاک زموږ په زړونو کې شهادت ارزو تمنا را پیدا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا